إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا عمل صالح د مسلمان توخه ده. حدیث کې راځي چې کله انسان وفات شي دا غي سره درې سيزونه روان شي، دو سيزونه تی واپس کیږي او یو سيز ور سره باقی پاتې کیږي. اهل او مال دا د انسان او د مړی نه واپس کیږي، او چې کوم نیک اعمال کړی دی یا بد عمل کړی دی هغه ور سره پاتې کیږي. هم دغه نیک اعمال لپاره دغه عبادتونو د لپاره الله رب العزت د انسانانو پیریان دغه تخلیق کړی دی، پیدا کړی دی. په عمل باندې به حساب کیږي، په عمل باندې به دغه بدلی ورکړل کیږي. عمل شریعت قرآن او حدیث موږ له تیزرا کړل نیک اعمال طرف ته چې انسانانو تاسو نیک اعمال هغه کوي ځان د فاره توخه جمع کوي. نو فعقل من انسان باندې لازم ده هغه لپاره ده چې د نیک اعمالو کوشش وکړي، دغه اهتمام وکړي. هم دغه نیک اعمالو چې کوم شروط دي، کوم آداب دي، دغه لحاظ دی وساتل شي د لپاره چې دغه عمل الله رب العزت هغه قبول کړي. عمل اعلی عبادت جوړيږي چې کله پاره کې شروط وي، دغه شروط پکې پوره وي نو د عملنا عبادت جوړ شي. کله چې دغه شروط پکې نه وي نو دغه عمل دغه عبادت بیا عادت جوړيږي. کله چې شی عزتمن وي، قیمتي وي، دغه شروط دغه آداب هغه سیواوي. دارنګ نیک اعمال دا یو قیمتي سرمایه ده، یو قیمتي سیز ده. د دې لپاره هم په شریعت کې ډېر آداب او ډېر شروط هغه ذکر شوي دي چې کله په عمل کې دغه آداب او دغه شروط لحاظ وکړای شي نو په دغه عمل باندې الله رب العزت بیا اجر ورکړي، جنت په ورکړي. نو هغه شروط چې کوم په قرآن او حدیث کې ذکر دي د عمل صالح د لپاره چې عمل صالح به اعلی عمل صالح وي چې کله دغه شروط پکې وي. اوله شرط په دغه شروطو کې ایمان دی، په الله باندې ایمان، رسول په قرآن په آخرت په ملائکه باندې په دې باندې ایمان راوړل
دا غي نرسته چې سړی نیک اعمال کوي نو هغه به قبليږي. د کافر انسان هغه نیک اعمال کوي نو هغه الله رب العزت په خپل دربار کې هغه نه قبلي. حدیث قران کې راځي د کافر د عمل په باره کې الله رب العزت فرمایي چې کافر په دې دنیا کې اعمال کوي، که ښه عمل کوي که بد عمل کوي، نو آخرت کې به الله رب العزت د عمل ولا برباد کی دوړه به کې ولا. الله رب العزت په سورۃ الفرقان کې فرمایي وقدمنا الى ما عملوا من عمل، موږ به د کافرو اعمال ته وړاندېواله وکړو دې ته ورمخ کې شو فجعلناه هباء منثورا، دوړه به کو ولا ختم به کو ولا دا غي ولېس بدل دی ولورنک. او چې کوم مسلمان انسان دی موحد توحید والا دی دا غي عمل الله رب العزت قبلې سره د باقی شروطونه. اوله شرط کې ایمان دی چې سره مؤمن وي. د مؤمن انسان کاغه سړی دی او که خزر دا غي عمل الله رب العزت قبلې. الله رب العزت فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى، چا چې نیک عمل وکړو کاغه سړی دی او که خزر وهو مؤمن، خو په دې شرط چې مؤمن وي. فلنحيينه حياه طيبه، نو ولا په دنیا کې هم مزیدار ژوندۍ ورکړو، خسته ژوند به ولا ورکړو، دارنګ په آخرت کې به هم ولا مزیدار ژوندۍ ورکړو. دارنګ بل ځکه الله رب العزت فرمایي من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه، دا کسان به جنت ته داخليږي. بل ځکه الله رب العزت فرمایي ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. چا چې عمل وکړو نیک په داسې حال کې چې دا مؤمن دی نو دغه کوشش د الله په دربار کې قبول دی. اوله شرط د عمل صالح د لپاره د غیر قبولیت د لپاره ایمان دی چې سړی کې به ایمان وي. د ایمان نرستا دغه عمل به الله په خپل دربار کې قبلې. چې کم کافر دی کم اعمال کوي نیک کارونه کوي خدمت خلق کوي نو الله رب العزت دغه بدلا هغه له نور کوي ځکه دې کې ایمان نشته. دویم شرط عمل صالح د لپاره اخلاص دی. سره چې عمل کوي نیک نو پزان کې به اخلاص پیدا کوي خالصا د الله د رضا د لپاره، پای کې به ریا نه وي، سمعت په کې نه وي، شهرت په کې نه وي، د غیر الله د لپاره به دغه عمل نه وي، صرف خالصا د الله د لپاره. نو دغه عمل به الله په خپل دربار کې قبلې. الله فرمایي په سورۃ الکهف کې فمن كان يرجو لقاء ربه، څوک چې د الله د ملاقات عقیده ساتي چې قیامت مخ ته روان دی، حساب کتاب هغه سره به مخامخ کېږم، څوک چې د دې عقیده ساتي دا یقین کوي نو فليعمل عملا صالحا، نیک عمل دی وکي موافق د شریعت، نیک عمل دی وکي ولا يشرك بعباده ربه احدا، دا الله سره د څوک په دې عمل کې شریکای نه، الله سره دې پکې څوک شریکای نه، ریا دې پکې نه کوي، خودنه دې پکې نه کوي، د غیر الله د لپاره دې عمل نه کوي بلکې خالص د الله د لپاره. دارنګ بل ځکه الله فرمایي وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، دې خلق ته امر او حکم نه دی شوی مگر د دې خبرې چې تاسو بندگی الله لا خالص کوي، د الله سره پکې شریک ما جوړوي، د الله سره پکې بل برخدار هغه ما جوړوي، د بل چا د لپاره د عمل مکوي، خالصا د الله د لپاره وکړي. د خلق ته د دې حکم شوی چې عمل هغه خالص کوي د الله د لپاره. دلته بل ځکه الله فرمای الا لله الدين الخالص، خبر شي د الله د لپاره خالص دین دی بغیر د ملاوت نه، د الله په دربار کې خالص عمل هغه قبول دی. دا دویم شرط د عمل صالح د قبولیت د لپاره اخلاص. دریم شرط د عمل صالح د قبول د لپاره چې عمل صالح با الله هله قبلې چې دا د پیغمبر په طریقه باندې وي. کله چې عمل د پیغمبر په طریقه باندې نه وي، پیغمبر د طریقې نه خلاف وي، دغه مثال لا سیده لکه جعلی روپۍ، دروال نوٹ جعلی روپۍ په هغه باندې سل کېږي. داسې مثال له دا هغه عمل چې د پیغمبر په طریقه باندې نه وي، بدعت وي، نو دغه عمل الله په خپل دربار کې هغه نه قبلوي.
الله فرمای ما تاسو پیدا کړی دې د فاره چې زه په تاسو باندې امتحان وکوم چې ايکم احسن عملا چې کوم یو په تاسو کې خسته عمل والده خسته عمل هغه څوک کوي ما تاسو دې د فاره پیدا کړی چې زه په تاسو باندې امتحان وکم چې کوم کسان په تاسو کې خسته عمل کوي احسن عمل لپاره او دارنګي د دې امتحان د لپاره د مخلوق پیدا دی چې کوم یو انسان نیک عمل کوي احسن عمل کوي احسن عمل فضیل بن عیاض فرمایي چې دې ته ویل شي چې دا اخلص وي او اصوب وي عمل صالح دې ته ویل شي چې هغه کې اخلاص وي او پای کې اصابت وي چا تاسو کو چې مل اخلص اخلص څه دی عبد الله ابن مبارک ته فضیل بن عیاض ته چاویل چې مل اخلص واغه فرمایل چې ايكون لله چې دا عمل صرف د الله د لپاره وي غیر الله د لپاره نه وي ریا پکې نه وي به ورته ویل چې اسباب څه دی نو قال على وفق السنه چې دا د پیغمبر په طریقې باندې وي عمل کې دوه شروط یو د الله د رضا لپاره او دارنګ د پیغمبر په طریقه چې کله عمل کې اخلاص وي د الله د رضا لپاره وي دارنګ د پیغمبر په طریقه باندې وي نو دغه عمل صالح دی دغه الله قبلې په خپل دربار کې حدیث کې راځي من عمل عملا ليس عليه امرنا دا چې یو عمل وکړو یو کار وکړو چې په هغه باندې زموږ حکم نو زمون په شریعت کې داغه څه ثبوت نه نو په هو رد دغه مردود دی قابل قبول نه دی چا د ځان یو عمل ایجاد کو هغه ته عبادت ویلو نیک عمل ورته ویلو خو لیکن دغه عمل په شریعت کې داغه ثبوت نه نو دغه عمل مردود دی دغه عمل الله هغه نه قبلي امام مالک فرمای سنت مثال لا پشان د کشته د نوح علی السلام دی څوک چې په دغه کشته کې سوار شي نو هغه به د غرقېدلو نه بچ او څوک چې د وروسته پاتې شي نو هغه غرقېږي نو چا چې په ځان کې سنت طریقې راوستي د سنت موافق نیک اعمال وکړل نو دغه انسان به کامیابیږي د غرقېدلو نه هغه به بچ کېږي او څوک چې په دغه کشته کې سوار نه شو د پیغمبر په طریقو باندې ژوندۍ تیر نه کړه د پیغمبر په طریقو باندې عمل ونه کړو هغه غرقېږي بل شرط په عمل صالح کې اخلاص احسان دی احسان دته ویل شي چې ان تعبد الله كانك تراه دا چې سړی به ذهن کې راولي چې زه الله ته ګورم کله چې سړی مونږ کوي یا نور نیک اعمال کوي ځان کې به احسان پیدا کوي احسان دته ویل شي چې عبادت په داسې طریقې باندې وکړي چې زه الله ته ګورم دا خو ډېر ګران کیفیت دی د هر چا دا نشي جوړه دی دا د خواص خلق داسې کیفیت جوړه دی شي چې داسې ذهن سازي دا غي وکړي شي په داسې طریقې باندې عمل وکړي چې هغه په ذهن کې دا خبره وي چې زه الله ته ګورم فإن لم تكن تراه فإنه يراك دغه مرتبه په احسان کې دا داسې دي نشي جوړه دی دا اولی طریقه دا الله په فضل باندې الله په احسان باندې دا کیږي چې ته ورنصیب کی محنت واړي مشقت واړي پس د مشقت او د محنت نه الله رب العزت د انسان ته دغه کیفیت ورنصیب کوي چې عمل کوي او په ذهن کې دا سوي چې زه الله ته ګورم او کله چې دا کیفیت نشي جوړای دی نو هغه په ذهن کې دا سراولي چې ما ته الله ګوري چې دا مونږ کوم یا جنازې له تلایم یا روزه مې نیول یا د نور نیک اعمال کوم نو ما ته الله ګوري نو په دې کې بس اړه دریا نه د شرک نه هغه محفوظ حدیث کې راځي افضل عمل بهترین عمل د الله په نس باندې او بهترین ایمان هغه ده چې ته په دې پوه شې ستا په دې یقین راشي چې الله زما سره دی الله ما ته ګوري هر ځای کې چې زم داسې کیفیت د انسان جوړ شي هر ځای کې چې الله ما ته ګوري نو سړی بیا ګناه نه کوي د الله نه به شرمېږي د الله نه به ولا حیا ورځي دا بهترین ایمان دی افضل الايمان ان تعلم ان الله معك حيث ما كنت بهترین ایمان دا دی
ستا په دې خبره یقین راشي چې الله ستا سره دی هر ځای کې چې دی. دا د احتساب درجه ده. 2 درجې دي په احتساب کې، په احسان کې. اولۍ درجه چې انسان په ذهن کې داسې کیفیت جوړ کړي چې زه الله ته ګورم. دویمه مرتبه په احسان کې که دغه اولۍ مرتبه د چا نه جوړېږي نو داسې په ذهن کې راولي چې ما ته الله ګوري. بیا به په عمل کې اخلاص وي، ریا به پکې نه وي، د الله نه به یریږي، د ګناهونو نه به ځان بچ کوي. 5 نمبر شرط په عمل صالح کې چې عمل صالح به الله اعلی قبلې چې پای کې احتساب وي. احتساب معنی ده د الله نه د اجر امید ساتل. سړی مونږ کوي کور نه روان شو د سیو کو په دې نیت برازي چې دا د الله فریضه ده په ما باندې، الله حکم دی ما ته زما او دا فریضه ادا کوم د لپاره چې الله زمانه رضا شو دا فریضه زمانه ساقط شي. چې کله سړی د کور نه روان شي دغه قدمونه دې مانځه طرف ته نو دغه قدمونه ولا الله په نیکو سره بدلی. او چې اسې د چا عادت جوړ شوی وي په ذهن کې دا اډو رازم نه بس اسې عادت جوړ شوی چې اذان وشي جمعه ته خوشي، نو دا اسې عادت د عبادت نه عادت جوړ کړي. نیکانو طریقه، د مخلصینو طریقه، د مقربینو طریقه دا ده چې هغوی د عادت نه عبادت جوړي. او د ناراستو خلقو طریقه، د بیغمه خلقو طریقه دا ده چې د عبادت نه عادت جوړي. لکه جمعه ته راتلل او مونځ کول دا عبادت دی او د سړي عادت جوړ شوی وي اړو په ذهن کې دا راځم نه چې دا د الله یو حکم دی مونږ ته او په دې باندې الله اجر ورکوي. نو دا احتساب ساتل دا ضروري دي. چې کله عمل کې احتساب نه وي نو انسان ته 2 تکلیفونه ملاويږي. یو دا چې دومره مشقت برداشت کو، دومره تکلیف وکړو او ځان ستړی کوي سم ورته میلاو نشو. روزه ونیول سارو تر مخامه پورې ځان وګه کو، ځان تګه کو، تکلیف هم برداشت. دا یو مصیبت سو. دویم مصیبت دا ده چې د اجر هم میلاو نشو. سړی په عمل کې احتساب پیدا کوي، د الله نه د اجر امید ساتي. لکه دې مبارک ډېر احادیث راغلي دي. حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي څوک چې د چا په جنازې پسې ورپسې شو په دې نیت باندې چې الله به مال په دې اجر راکړي نو الله رب العزت هغه له د احد د غر په مقدار باندې اجر ورکړي. جنازې پسې ورسته تلل په دې نیت باندې چې الله به مال په دې باندې اجر راکړي، یو قیرات اجر به مال راکړي نو الله یې ولا ورکړي. دا د پیغمبر په خپل باندې دا وعده زموږ سره کړی شوی دا چې څوک په جنازه کې شریک شي نو هغه له یو قیرات او څوک چې ور سره مقبره ته لاړ شي د دفن پورې ور سره حصار شي نو هغه له 2 قیرات ورکړي. دې باندې زموږ یقین دی. دارنګه حدیث کې راځي چې د رمضان روزي ونیوي په داسې حال کې چې ایمان هم پکې دی او احتساب هم غړي، الله نه د اجر امید هم ساتي، نو غفر له ما تقدم من ذنبه، الله ورته مخکینی ګناهونه معاف کړي. احتساب دا ضروری شی دی. الله نه د اجر امید ساتل. هر عمل چې سړی کوي، که زکات ورکوي، که چا جنازې لځي او دارنګه که روزه نیسي، که مونځ کوي، که حج کوي، که جهاد کوي، په دې کې د الله نه د اجر امید ساتل دا ضروری دی. د دې احتساب به سړی کوي، د دې استهزار به سړی کوي. دا به په ذهن کې راولي. جنازې روانې نو دا ذهن کې راولي چې الله به مال په دې اجر راکوي. دارنګه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای، حدیث قدسی دی چې الله فرمای چې زه کله د یو انسان نه دا 2 سترګې واخلم او دا انسان په دې باندې صبر وکي، صبر وکي، شکایت ونه کی، الله باندې اعتراضات ونه کی، بے صبری ونه کی، نو د دې په عوض کې د دې په بدله کې ولزه جنت ورکړم. چې کله زه د انسان نه 2 سترګې واخلم ړونه کم او صبر وکي او احتساب وګڼي، د الله نه د اجر امید وساتي، الله جل وعلا جنت ورکوم د دې 2 سترګو په مقابله کې. خدلته ورسره احتساب شرط دی. سړی ړون شو، الله د سترګې واغستې او د الله نه د اجر امید ونه ساتو، الله ولا دغه جنت نه ورکوي. په دې د الله نه به سړی د اجر امید هم ساتي. دا یو ضروري چیز دی. دارنګه حدیث کې راځي چې کله یو انسان په خپل اهل باندې، خپل بچو باندې، په خپل خزه باندې خرچه کوي او پای کې احتساب غړي د الله نه د اجر امید ساتي، نو الله ولا په دې اجر ورکوي. کاسي وایي چې په ما باندې دا ضروري د خلاصیت نشته، په خزه په بچو باندې باسم خرچه کوم او د احتساب او د اجر امید په د الله نه ونه ساتي،
الله به ول اجر نه ورکوي. فریضه ساقطي کې ځکه د اهل خزي د بچو خرچه په دې باندې فرض ده، ولیکن په دې باندې اجر نه ورکوي. اجر اعلی ورکوي چې کله به انسان د الله نه د اجر امید وساتي. دارنګه حدیث کې راځي چې کله انسان کور کې او دس وکي او مسجد ته روان شي، په دې نیت روان شي چې الله مال په دې باندې اجر راکړي، ثواب براکړي، نو الله رب العزت ولا په دغه قدمونو باندې په دغه راتک باندې ولا الله اجر ورکړي. بل شرط شپږم نمبر شرط په دغه شروط کې هغه دا چې سړی په خپل عمل کې صادق وي، رښتونه وي. جمعه ترازه بل اراده دي نشته، دا اراده دي نشته چې حال دي دکاندار دي دغه نه ور سره سودا مې سم منځ بموکم یا جنازه لازم آلته می کارم شته نور هغه به مور سره وکم، جنازه به مور سره وکم، نه دا نه، بلکې یو اراده وکي، توحید الاراده، اراده به یو وکي. جمعه تم چې راځي صرف په دې نیت پر راځي چې منځ کو، جنازه له چې زم په دغه نیت پځي چې دغه انسان حق ته په مونږ باندې الله ته سپارښت کوم د دې مجرم په باره کې چې مجرم به فرض کې زګه ګناهګار دی، چې الله زما سپارښت دغه په حق قبول کړي. هم دا یو اراده بساتي، نور اراده ور سره نه وځي. دې د صدق ویل شي، صدق بالعمل. الله فرمایي وکونوا مع الصادقین، تاسو د صادقینو ملګری شئ چې کوم په عمل کې په قول کې په دې کې رښتونی دي. بعض خلک دا آیات د دې سیاسيانو سره لګي چې ما ته برنه حکم دی چې د کونوا مع الصادقین. ته د صادق په معنی پوهیږي؟ صادق دغه معنی نه، دغه خلک ټول ریاکار دي، دا خو په خپل عمل کې صادق نه دي، دا خو د دنیا لپاره د وډ لپاره دا عمل کوي. جنازو هم چې زم بدغه نیت باندې چې مال خلک وډ راکي، دغه صادقین نه دي. وکونوا مع الصادقین، صادق دې ویل شي چې په خپل عمل کې صادق وي، رښتونه وي، تزان کې صدق پیدا کړ، اراده دې یو کا چا جنازې له چې زینو په دغه نیت لاړ شي چې الله مال اجر راکي، بل اراده به کې مې وځي کاوه. دارنګه حدیث کې راځي چې کور کې مونږ کول او په جمعات کې یا په بازار کې مونږ کول، په کور یا په بازار په دکان کې مونږ کول، دا په یو چنده باندې نه، د دې یو درجه اجر الله ورکړي. او په جمعات کې مونږ کول دا په 50 یا په 20 درجو باندې الله دغه مونږ بدلي. خدا اعلی کله چې حدیث کې راځي وذالک، دا د دې وجنه کله چې انسان خسته او د سوکې د سنت موافق بیا جمعه ته وځي، بل اراده نشته سوا د دینه چې صرف مونږ کو، صرف د مانزه اراده ده، د سودا اراده نشته، د چا د ملاقات اراده نشته، صرف د مانزه اراده ده. نو الله رب العزت دغه انسان له دغه اجر ورکړي، دغه قدمونو اجر او دغه ویش یا د 50 درجو اجر ولا الله ورکړي. چې کله د انسان عقیده یو نوي، عمل اراده یو نوي، بلکې مختلفي اراده کړوي، نو داغه موافق بیا الله داغه سره معامله کوي. صدق په عمل کې دا یو ضروري شی دی. ډېر خلک زی وای چکر لږی او نیت پکې دا وږي چې زم دعوت لزم، دا توحید الاراده نه ده، اراده یو نه ده، بلکې دا دوه اراده دي، یو چکر بل دعوت. یا دا چا کرزي ډوډۍ لاوي چې زم هغه له دعوت ورکم، یا نور سره ملاقات لپاره بلاړ شم، مثل رحمت لپاره بلاړ شم، نور مقصد پکې دا وي چې دې بزر ډوډۍ ورکړو. دا توحید الاراده نه ده، بلکې اراده یو کول فکر دي. هر عمل کې یو عمل یو اراده کول فکر دي، بیا کور سره بل کار زندن وشي خیر دی. چا جنازې لاړې اول دې ور سره بازار نه سودا راوړل، یا دې چا سره ملاقات هم وکړو خیر ده، خو لیکن چې کله وزیره کور نه اراده به یو کې، نور اراده ور سره نه وځي. وم نمبر شرط په عمل صالح کې، عمل صالح به الله الا قبلې چې انسان په دې عمل سره د قران او د حدیث نه متاثر شوی، د الله او د رسول نه تاثر اغسته وي، نه بل چا نه متاثر ده، یو تنظیم نه ده، یو مذهب نه، یو شخص نه متاثر، بلکې د قران او د حدیث د الله او د رسول نه متاثر وي، نو الا به دغه عمل الله رب العزت هغه قبلې.
ډېر کړه دي خلک عمل کوي ولیکن پای کې د یو شخص نه متاثر یا د یو تنظیم نه یا د یو جماعت نه یا د یو امام نه یا د یو مجتهد نه متاثر نو دغه اجر الله نه ورکوي بلکې سړی چې عمل کوي هر نیک عمل نو پای کې به سړی د الله او د رسول نه د قرآن او د حدیث نه به تأثر اخیستی وي هغې نه به متاثره وي د بل چا نه به نه متاثره الله فرمایي الله رب العزت الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هغه کسان چې د هغوی کوشش برباد دی په دنیا کې وهم يحسبون انهم يحسنون الصنع او هغوی دا ګمان کوي چې موږ ښایسته عمل کوو ګمان به د ښایسته عمل کوي د نیک عمل الله وایي چې برباد دی از ځان ستړی هندو ستړی او الله ناراضه داسې ډېر داسې کسان شته چې نیک عمل کوي دا خیال دی دا ګمان دی چې موږ نیک عمل کوو خو لیکن دغه عمل الله بربادوي اولئک الذین کفروا بآیات ربهم دا هغه کسان دي چې دوی کفر کړی د الله په آیاتونو باندې ولقائه او د الله په ملاقات د الله آیاتونه نه مني د الله ملاقات نه مني فحبطت اعمالهم د دوی عملونه برباد دي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزن د قیامت په ورځ به موږ د دوی دپاره وزن د دوی دپاره میزان د دوی دپاره تله هغه ونردو ځکه عمل یې نشته کم عمل چې کړی هغه برباد دی ځکه ایمان هم پکې نه و د پیغمبر په طریقې هم نه و او دارنګې بدعات یې کړلي د ځان نه عبادت ایجاد کړی نو دغه عمل هغې دپاره څه تول نشته په آخرت کې نو یو خو دې انسان د الله د آیتونو نه تأثر نه راغستی د الله او د رسول قرآن او د حدیث نه نه متاثره شوی دی چې د عمل کړی دا د بل چا نه متاثره شوی او بل دا د آخرت نه نه دی یېرېدلی دې وجې نه الله رب العزت دغه عمل بربادوي بل شرط او په عمل صالح کې چې کله دغه شرط موجود وي سره د باقي شروطونه نو دغه عمل الله رب العزت قبلوي اتم نمبر شرط چې انسان به د حرامو نه ځان ساتي په خوراک کې په څښاک کې په لباس کې د دې نه به ځان ساتي که انسان ځان د حرامو نه ساتو بې باکه نو دغه عمل الله رب العزت هغه نه قبلوي ځکه حرام خوري دا نیک عمل بربادي عبادات دارنګي دعاګانې دا بربادي دا نه قبلي حدیث کې راځي یو سړی به وي اوږد سفر به کړی وي مسافر به وي سر به ببر شوی وي خیرن به وي الله ته به لاس اوږد کړی چې یا ربي زما دا حاجت دا قبول د هغې خوراک به حرامي د هغې څښاک به حرامي د هغې لباس به حرامي نو الله وایي کم ځای نه دی دا حاجت زه قبول کړم دا خو حرام خور دی په خېټه کې حرام په بدن حرام د دې څنګه قبولیت وکم د دې څنګه استجابت وکم نو حرام خوري سره الله رب العزت د چا عمل نه قبلي الله فرمای یا ایها الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا ای پیغمبرانو تاسو خوراک کوئ د پاک څیزونو نه د حلال څیزونو نه او نیک عمل کوئ چې کله سړی حلال خوراک کوي نو الله رب العزت هغې له توفیق ورکوي د عمل صالح د دې برعکس یو انسان دی حرام خور دی هغې له الله رب العزت د عمل صالح توفیق نه ورکوي نو اهم شرط په قبول د عمل صالح کې هغه حلال خوري ده چې کوم انسان حلال خور دی دغه عمل به الله قبلوي کوم چې حرام خور دی د هغې عمل الله رب العزت نه قبلوي دارنګې نهم نمبر شرط هغه ځان ساتل د ټولو ګناهونو نه د دې کوشش کول چې انسان ځان بچ کړي د ټولو ګناهونو نه چې کله انسان ځان بچ کړي د ګناه نه توبه وباسي د هغې عمل الله رب العزت قبلوي او کوم انسان چې ګناهګار دی د ګناهونو نه توبې نه وباسي په ګناه کې داسې ککړ دی د دې ګناهګار اعمال الله رب العزت نه قبلوي لکه حدیث کې راځي چا چې شراب وڅکل شراب حرام دي د هغې څکل ګناه ده چا چې دا ګناه وکړه نو 40 ورځې د هغې مونځ نه قبلېږي دارنګې څوک چې صله رحمي کټ کوي د هغه مونځ الله نه قبلوي دارنګې نور داسې ګناهونه د هغې ذکر په احادیثو کې دی چې کله دغه ګناه څوک وکړي د هغې مرتکب شي نو الله رب العزت د هغې انسان عمل نه قبلوي دا د عمل صالح شروط 9 شروط نور هم شته دا اهم شروط دی چې کله دا 9 شروط په یو عمل کې راجمع شي نو الله رب العزت دغه عمل هغه قبلوي په هغې باندې اجر ورکوي د هغې بدله ورکوي
او چې کله دغه شروط پکې نه وي نو دغه عمل الله په دربار کې قبول نه دی. الله دې زموږ په عمل کې دغه شروط راولي. الله دې موږ د عمل صالح توفیق راکړي. الله دې موږ د خپل دین صحیح بصیرت راکړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.